السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، امید ده چې ښه به و الله مو ښه لره. لکه څرنګه چې تاسو له پته ده چې د سلسلې عالیه صیفیې مبارکې علما او مشایخو اکابرو کوم فیصله کړې ده، کوم منشور یې جوړ کړی ده، کوم آیین یې جوړ کړی ده، هغه تقریبا 12 نکات دي. امید ده چې تاسو به لیدلي وي، خو لیکن دې کې ډېر ملګري داسې دي چې هغه غریبان په اردو باندې پوهېږي نه. نو ما دا سوچ وکړه چې د هغو د پوهې دپاره په پښتو کې زه هغه کم ترجمه کم هغه کوم 12 نکات چې دي. نو پیله لمبر خبره ده چې زه کوم د نکات ترجمه کوم، دې کې که څه داسې کمیابې شی مو نه وشي، څه زیاتي خبرې وشي، نو هغه به ما طرف له نسبت کېږي، نه کې د سلسلې اکابرو طرف له. نو محترمو، هغې کې چې پیله کومه نقطه ده، نو هغه ډېره زبردسته نقطه ده او ډېره د اعتدال نه ډکه نقطه ده. هغه ده چې سلسله عالیه صیفیه مبارکې چې څومره وابستګان دي، څومره مریدان دي، څومره کارکنان دي، که هغه په هر ځای کې وي، هغه به سوچ او نظریات دا وي چې هر څوک، که دیوبندی وي، که بریلی وي، که هر څوک وي چې د اهل السنت والجماعت موافق عقاید او نظریات لري، په حنفي مسلک باندې برابر وي، هغه به د مو صیفیانو ورور وي. که په هر یوې نامې، په هر یوې مدرسې کې، هر یو تنظیم کې هر څوک وي، هغه به د مو ورور وي. هغه مو اهل سنت تصور کوو او هغه متعلق په څه بدې خبرې نه کوو، بد سوچ په نه لرو، او یقینا دا ډېر د اعتدال والا سوچ ده. او که څوک دا خبره کوي چې یاره خو دا خو څه عجیبه خو نه کې خبره ده، پوه شوې، نن سبا یا خو به ځان له صرف دیوبندی یا بریلی ځای کې بعضې تنان داسې خبره من کوي چې هغه یاره چې نه بریلی وي نه دیوبندی وي، چې یاره چې نه بریلی وي او نه دیوبندی وي، دا خو څه شوي چې دا خو نه دوزخي شو نه جنتي شو. نو دا لطیفې اکثر خلک کوي او دا غلط سوچ ته محترمو. که مو تاسو سوچ وکړو، یو نیم دیوبند بریل خو تقریبا د یو نیم سل کاله خو شو وشولو چې ډېر ورپسې لاړ شي. نو د دونه پیله چې دیوبند و بریل نه و، پیله څه شی و؟ پیله کې همدغه اهل سنت والجماعت عقیده وه، همدغه حنفي مسلک و، همدغه علما او مشایخو د اهل سنتو. نو دا نظر لرن ښه خبره نه ده. اگر چې مو دیوبند و بریل احترام لرو، څومره هم چې د اهل سنت والجماعت موافق عقاید او نظریات پکې لري، یمو وروران دي، یمو د سر توجونه دي، یمو ته سلام ده. خو دا خبره کوم چې نه صرف ځان له به دیوبندی یا بریلی، دا غلطه خبره ده. او دې کې به یو مثال دا ونه درکړم، که څوک دا خبره کوي چې یاره خو دې خبرې خو یو مثال راکړه، دا خو څه نوې غونې کې خبره ده، پوه شو، چې نه به ځان له دیوبندی نه بریلی، دا نوې خبره نه ده محترمو. ګوره چې د دیوبند بنیاد لګېدلی و، دیوبندي علما هم موجود وو، بریلوي علما هم موجود وو. په دې ټایم کې یوه لویه هستي وه چې هغه د دیوبند او د بریل مشترک او متفق علیه بزرګ ده او مرشد ده د ټولو، چې هغه حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمت الله علیه نامه لري، یقینا تاسو به یې پیژندو. دا داسې سړی ده چې د مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله چې دیوبند جوړ کړی، یا نور چې څومره اکابر د دیوبند دي، یا د بریل ډېر زیات خلفا دي، شمایم امدادیه کې او یا میلاد مصطفی به زبان مصطفی کې، دواړو کتابونو کې به ته بریل د خلفا نامو پته ولګي. بریل خلفای وو، دیوبند خلفای وو، خو لیکن د ځان یې طرف له نه ده منسوب کړی، نه یې ځان له دیوبندي ویلي دي، نه یې ځان له بریلوي ویلي دي. نو ما هغه شانتې مو هم یو، ما هغه شانتې مو هم هغه نظر لرو. نو یو دغه مثال به منځ کې ډېر کم پوه شوم. او دویم مثال به د یوې لوی هستي چې دواړه طرفه یې مني، دیوبندي مني او بریلوي مني، هغه خواجه پیر مهر علی شاه صاحب مبارک ته د ګورړه شریف والا تاسو به کتلي اکثر ختم نبوت جلسې چې سوره دي دیوبندي علما کرامو هغې کې اکثره بینر لګېدلي وي، لیکلي وي چې جو بھی قادیانیت کے خلاف کام کرتا ہے اس کے پشت پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے صلی الله علیه وسلم. دا ګوره دا محترمه ده، بریلی نه و پیر مهر علی شاه صاحب، دا د بریل و دیوبند په ټیم کې موجود و، دواړه علما موجود و، خو دا منځګړی سړی و، دا ځان له صرف اهل سنت والجماعت وي، ځان له نه بریلی وي نه ځان له دیوبندی وي. د دوام مثال شوله، حالانکه منل دواړو مولانا انور شاه کشمیري رحمه الله و نور الله مرقده او داسې نور مشایخ اوسه پورې دیوبندي علما خراج تحسین ته پیش کوي او تعلق سره باقاعده لرلو وي. نو د دوام مثال شو. دریم مثال خواجه پیر میاں محمد شرقپوری رحمه الله، نقشبندی شریفی بزرگ ده،
یقینا تاسو به نامه اورېدلي ډېر مشهور شخصیت ته هغه هم په دې ټیم کې موجود و د بریل دیوبند په ټیم کې لیکن ځان یې و طرف له هم نه ده منسوب کړی اگر چې دواړو علماو سره تعلق و او دواړو ښه ګڼله نو دا درې مثالونه مې دیر کړلو چې یقینا چې بریل علما کرام د دیوبند علما کرام په موجودګۍ کې هم داسې خلک وو چې هغه دواړو طرف له ځان نه منسوبول او هغه صرف اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه لرل او ځان دپاره حنفیت کافي لرل او الحمدلله دیوبندي او بریلوي علماو سره عقیدت لرل ته سبا دی نه وي په دې خبره چې ته ځان له بریلی یا دیوبندی ویلي نه یې ته ځان بریل او دیوبند طرف له ویلې نه منسوبی په دې باندې بریل دیوبند علماو بد نه ګڼلو نو اوس هم زه دا خبره کوم چې کوم دیوبندي ملګري دي یا بریلوي ملګري دي هغو د په دې خبرو باندې بد نه مني هغو د په دې خبرو باندې نه خفه کېږي دې مثالونه موجود دي دا سخت سوچ ته چې سړی وایي چې نه ځان له به خامخا دیوبندی یا بریلی دا سخت سوچ ته محترمو نو اعتدال عقیده او نظریه دا ده زه خپلو دیوبندي ملګرو له بریلوي ملګرو له دواړو له دا خبره کوم چې د اعتدال نظریه او سوچ هم دا ده چې د چا هم عقیده د اهل سنت والجماعت موافق وي او برابره وي که هغه دیوبندی ملګری که هغه بریلوی وي که هغه صیفي وي که هر څوک وي هر تنظیم کې وي موږ به قابل قبول وي زموږ د سرتاج ده که هر څوک ته او امید ده الله ده وکړي چې رانه خفه نه شو په دې خبرو باندې او دا پیله نقطه وه چې کوم مې ته لغونه کې را تشریح کړه بعینه هغه شانتې خو مې هم نه ده ویلې څرنګې مشرانو ویلې لیکن هغې ترجمه او مفهوم او تشریح مې درته بیان کړله انشاءالله العزیز په ترتیب سره چې کوم 12 نکات دي دا به یوه ویډیو جوړو او پیش کوو به انشاءالله الله ده وکړي چې موږ له په دې باندې عمل نصیب شي آمین والسلام